دی وقت سره موږ په امتحان کیو کاتو الرجال له او زمونږ بچی حافظان د شپېتو نه زیات په کوهاټ کې پسین کې ډوب شو. ډېر د صدمې هفتې دي. زمونږ فرزندان او بچی د پاکستان په وینو کې د امریکې او د یهود او نصارا د لاسه په پېښور کې سلو نه زیات شهیدان شو. یو خانه خدا او جماعت محفوظ پاتې نه شو. موږ ټول غم کوو که نه چې په امام باړو کې دماکې کېږي، په فلاني جلسو کې کېږي، فلانې سیاستدان. حتی هغه وخت راغی زموږ د اعمالو د ګناهونو د منافقتونو د لاسه او د چشم پوشۍ د لاسه نن جماعتونه محفوظ پاتې نه شو د کفارو د هندوانو د لاسه. او جماعتونه والوتل او په سجده کې مسلمان رپیږي یریږي چې یا الله څوک رانه سر تن جدا نه کړي. دا د حضرت امام حسین او د هغه حضرت عثمان غنی هغه تاریخ ته حضرت امیر حمزه والا پدې خفګان نه دی پکار. موږ به د پاکستان مدارس مضبوطولو لپاره حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سے دغه فرزندان او شاګردان او د حقانی شاګردان شریک کار کوو. مخکې یو لوی میدان جنگ بیا د انقلاباتو سیاست او انتخاباتو را روان دی. هغې کې د اهل باطلو سره مضبوطه مقابلې ضرورت دی. په هر میدان حضرت مولانا سمیع الحق شهید به فرمایل چې مدرسین شئ، معمولی قلم کاغذ راوالی خو سکول ټیچرۍ طرف ته مه ځئ. نو هغه جذبه د خپل بچو ته ویم چې هغه پیدا کوي چې نن د حقانی په ټول عالم کې نوم دی. نن امارت اسلامی افغانستان قائم شو. زه هغوی ته هم ویمه چې پاکستان سره ستاسو د دوستۍ لاس پکار دی. ورانې به نور اشرار پیدا کول غواړي چې پاکستان او افغانستان خپله کې وران شي. حتی چې پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې اسلامی بلاک چې پای کې ایران او سنټرل ایشیا او نور او داسې اسلامی مضبوط بلاک جوړ شي. کوم معاشي تجارتي بنیادونو باندې موږ سره کفار هم که بیا لاس راکوي چین او ورسره روس، نو پکار دا دی چې هغه هم د اسلامي بلاک معاشي ملګري شي. نو زمونږ دا خطه به د یهودو نصارا امریکې د سرمایه کارۍ کارانه نظام نه خلاص شي او موږ به په خپل خوښه باندې په دې خپل ملکونو کې د اسلامي نظام پر امن نفاذ انشاءالله هغه به قایمو. زمونږ اکابرینو په دې لارو کې قربانۍ ورکړي دي او زمونږ علما او طلباو دا لوی فوج چې دی دا به د اتفاق اتحاد مظاهره کوي. امت مسلمه کې مې یو لوی اتحاد پکار دی او په پاکستان کې زم چې یو لوی اسلامي اتحاد پکار دی چې هغه د لوی اهل باطلو خلکو مقابله وکړي او د امریکې او د IMF د غلامۍ نه پاکستان آزاد کړي.